क्या वाजिब القدر والاحترام जनाब सुहेल अफरीदी से CM के BK और तीसरा पदक काफिले की रतन के मशरान चीफ सेक्रेटरी से IG से कमिश्नर से DIG से RPO से DC से हम दी तरीके से मुंसून मशरान दी ज़्यादा रगली दी तरतूल नवल खुज़ खपल तरफना और दकरी कौम तरफना और कम शुहदा और गमज़ादा कोई नहीं दी दागुई द कुरने तरफना तदुई द ज़द कुमी शुक्रिया अदा कौम दुआगोयम साला तबारक व तआला दुई कम तकलीफ उबरलो दी बदली दुई द दुनिया की मुर नसीब की व आखिरत की मुर नसीब CM से हकीकत दादा सीता सुबरातक बंदे न सिर्फ दा सकम शुहदा व कुरे नहीं दी या कम जख्मियां दी अगुई कुरे नहीं दी अगुई त तसल्ली मिलाव शला बल्कि कई कौम था बल्कि दगे इलाकी थे तब सुबरातक बनी तसल्ली मिलाव शला नमो खपल तरफना कई कौम तरफना एतासु दजरद को में शुक्रिया अदा को दुआ कोई अल्लाह तबारक व तआला एतासु बदगे रतक बंदी और दगे मेहनतुनो बंदी बदगे लगी के हम अमान रवसले इमो दगे कम शुहदा दी द शुहदा को नहीं दी या कई कौम दा दुई तासु न हिज किस्म पुख्तना नशता खालिस तासु शुक्रिया अदा को खो यो खबर को समो दसुमना हम को नहीं दी से दुई द तकलीफ मिलाव शलो यो मुतालबा कई समु खुदी सिक्योरिटी इदारों सरा मु खुदी पुलिस सरा सकल दुई पदक से क्यों दो त्रिउर से पदक इलाके क्यों मु खो वड़ो कटो टुलु दुई खिदमत करो दुई सरा शान बशान उलाड़ो और हर किस्म ताउन मु दुई सरा करो और बे ददब बदल के मुंग तसीला दा मिलाव शला समु बंदे दो माटर गोली उगर से दले और बे दासी तरीके से जी चियोजर की यूज़ है कि माटन गोला उगर से दला खलक वरगल से दग जख्मियान रोचत को बेदग जख्मियान रोचत कर से कम से कि दग जख्मियान की गुदल या दकम शुहदा उदय की गुदल बेआईनी पमगा से बने पर माटन गोला उगर से दला तक गुनाह मुंसदा कसूरी मुंसदा ज़ियादतें से करेदा जुल्म से करेदा सदा से भी दर्दी से शहीद शुलम ये मुंग सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा हम दगा दता सुना समु गुनाह जो मुंग तो गुनाह वो खेले शी दकम ज़ियादतें मुंग से रशवे ज़ियादतें वाले वो चलो دویمه مطالبه CM سی به تاسو نه موږ دا امنه سیب ته درخواست کوو چې دا ما خبرې ته کله وګورئ ونیسئ دا نورې خبرې به تاسو په خپل ټیم باندې بیا وکړئ دویمه درخواست ما دا ده دا خو وشوله دا رشونه خو موږ دفن کړ هغه کوم مشراګانې دي هغه مشراګانې خو حقیقت دا ده چې د شیخ صاحب څه کومه صانعه وه هغې نه موږ له حقوق کې وچې شوي نه وي څه دغه ظلم او دغه زیاتۍ سره وشولو دویمه پوښتنه دغه شهدا د دوی کورنۍ دغه علاقه د خلک دغه کیس دین آباد کم از کم ظلمونه خو نشي کم از کم په دې علاقې کې امن خو راشي کم از کم چې دا کومه بدامني ده بدامني خو په امن پرې بدلی شي تاسو ذمہ دار یې تاسو په لاس کې اقتدار ده تاسو په لاس کې اختیار ده تاسو له توقعات دي چې په دې علاقې کې څه بیا داسې کیسو پریکټس ونشي او داسې کیسه زیاتې موږ سره ونشي موږ نور هیڅ مطالبه نشته او خوشحال دومره یو صحت نشته شکریا دومره ادا کوو چې موږ سره الفاظ نه تا شکریا ادا کوو بچې څه کله غي د تکلیف ملاو شي مشر راشي دا غي په سر باندې لاس کېږي دی ټول غمونه ورک شي او کم از کم بچې به داسې وي چې مشر به وي تاسو هم دا وږي چې مشر ما سره دغه زیاتې او شي ما زیاتې تاسو لګوکا بس دا دوه خبرې دي نور هیڅ څه خبره اتره نشته خپل طرفونه هم شکر گزاریم قوم طرفونه هم شکر گزاریم دغه شهدا او خاندانونو طرفونه او زخمیانو کورنۍ طرفونه هم شکر گزاریم او اخرنۍ خبره کوم نورې کومې خبرې اترې دي DC صاحب سره خبرې روانې دي DPO صاحب سره روانې اوس په یو ښه طریقې سره روانې دي خو ما به دا خدای دې لکې کا داسې قسمه خبرې اترې دوی سره مخې رانغللې نو احتجاج ما حق ته عین او قانون دی کې دننه زه به احتجاج هم کوم پر طریقې سره بیا کوم چې ما کوم مطالبه دغه مطالبه قرآن شولې هغه وخت به خپل احتجاج کوم امید ساتم د DC صاحب څخه مو دوی سره رابطه دا خبرې اترې دي مو تقریبا مطمئن چې ان شاء الله دا معاملې به ښه طریقې سره سر ترځي یو ځل بیا شکریا دا کوم څومره مشران غلي دي الله دې تاسو ټول عزتونه وکړي موږ ته عزت راکړل الله تاسو دنیا کې عزت نصیب کړي آخرت کې عزت نصیب CM صاحب ته درخواست کوم دوی دې طریقې به وکړي شكريا مفتصل
څومره شهدا فیملیز دي او هغوله صرف مونږ دلاسه ورکولی شو فلحال ځکه چې ګاډ نقصان دی او د نقصان نیم البدل نشته درد سړي له ډېر ملویږي ځکه چې د چا نه دی خپل د تحفظ تمه وي او هغو د لاسه چې کوم دي د تو مرګ وشي یا شهادت وشي نو سړي له تکلیف ورکوي دا یو حقیقت دی چې هر ځای کې مونږ دا چیز وهو چې ملیټري اپریشن او دا ډرون اټیکس د دې په وجه باندې چې کوم دا کولیټرل ډیمیج دی دا نسور دی د سوسایټي اوس دا بېګناه ماشومان زنانه مشران دا شهید شول نو خامخا د انسان په زړه کې د انتقام هغه اور چې کوم وي هغه بلېږي خو بهرحال مونږ پښتنو یو پاکستانیان یو الله تعالی مونږ له ډېره غټه سینه راکړې چې د 78 سال د ظلم نه باوجود مونږ چېرته د پاکستان خلاف نارونه ولا مونږ چېرته د پاکستان د آئین خلاف د قانون خلاف یو کار هم ونه کړو ظلم جبر فستیت را باندې روان دی 78 سال نه چې کوم دا مایند سیټ دی چې هغه پښتون له په کم نظر باندې چې کوم مایند سیټ دی چې هغه په باندې کمرو کې کینی او یو تجربه یې په ذهن کې ورسي او د خیبر پښتونخوا نه په تجربهګاه جوړه کړې او دلته امپلیمنټ کوي هغه مونږ وینو د 78 سال نه خو کم سے کم اوس الحمدلله پښتنو کې هغه شعور راغلو چې کم ظلم جبر فستیت دی هغو سره کېږي او کم بند کمرو کې فیصلې کېږي او هغه په مونږ باندې مسلط کېږي نو کم سے کم دا غږ اوچته واوسي دا غږ اوچتېدل ضروري مونږ مثلا جدي نه یو چې مونږ ټوپک راوچت کړو یا ډنډا راوچت کړو مونږ د پاکستان عام شهریان یو او مونږ سره چې کوم دی د حق اوچتېدو د حق چې کوم دی دا موږ آئین راکړی